په پاکستان کې نرخزیان د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د مالی مرستو د کفالت پروګرام برخه جوړه شوې او په لومړي ځل د عروسا ملک په نوم یو نرخزي ته د بېنظیر کفالت پروګرام کارت ورکړی شوی دی. نرخزیان وایي چې د دې پروګرام برخه جوړېدو سره د دوی بل خاص ستونزې حل کېدی شي. د خالي پروز د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر او د ټولنیز تحفظ یا خوندیتوب مرستیال وزیر فیصل کریم کونډي د رسمل خان سیمه کې نرخزیانو ته د مرستو د کارډونو ورکولو پرانیسته کړې ده. خبرو کې ښاغلي فیصل کریم کونډي وویل چې نرخزیان خو زمونږ په سیر د دې ټولنې برخه ده او د هغوی د حقونو خیال ساتل د حکومت فریضه ده. د 2019 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې د نرخزیانو ټول آبادي 3 لکه ده، خو د نرخزیانو د حقونو فعالین دا شمیره د 6 لکو څخه زیاته یادوي چې په ټولنیز ژوند کې توپیري چلن، غربت او زورونو سره مخامخ دي. عروسا ملک وایي چې د دوی د نرخزیانو ژوند زیات ستونزمن دی. کورنو پریښي دي، په بالخانو کې وهل کیږي او ځپل کیږي، خو څوک د دوی خال نه اخلي. دا لومړی ځل دی چې پیپل ګوند ته د نرخزیانو د کړهونو احساس وشو. هغه وایي که دوی ته هره میاشت د حکومت لخوا 1000 روپۍ ترلاسه کیږي نو دا به د هغوی لپاره د میاشتې د کورنو د کرایانو په ورکولو او د خوراک څښاک شیانو په اخیستو کې مرسته وکړي. د اګست په 2 د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د مالی کفالت پروګرام لخوا جاری شوی خبر کې ویل شوی چې د پاکستان مرکزی حکومت د ټولنې بیوزله خلکو په ځانګړي ډول د زنانو د مالی پیاوړتیا لپاره د کال 2023 او 2024 بجټ کې 401 ارب روپۍ منزوري کړې دي. په خودل شو پیسو کې به د پاکستان 1 کروڑ 40 لک غریب کورنو ته او 1000 روپۍ د میاشتې په سر هر کورنۍ ته ورکول شي. دا کورنۍ په 8.5 کروڑ تنانو مشتمل ده، کم چې د پاکستان د ټول آبادی 3 برخه جوړیږي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د مالی مرستو د پروګرام د لارې د کفالت پروګرام لخوا د امدادي پیسې به په داسې حال کې ځانګړې کړې شوي چې وفاقي حکومت 3 ورځې وړاندې په ملک کې د تیلو بیې سیوا کړي او د 1 لیټر پټرول او ډیزلو په بیه کې 19 روپۍ زیاتوالی راوستی دی. امبرین چې د بېنظیر د مالی کفالت پروګرام مرکز ته د مرستو ترلاسه کولو لپاره راغلی ده، وایي چې ګراني سیوا شوې ده، دا مرستې د دوی ضرورتونه نه پوره کوي او د مرستو کې د نوره پراختیا وکړي شي. په پاکستان کې نرخزیان په لومړي ځل د بېنظیر د مالی مرستو د پروګرام د لارې د کفالت پروګرام کې په داسې حال کې ورګړ کړی شوي دي چې دوی نه یوازې د ټولنې په کچه د توپیري چلن سره مخ دي بلکې د هغوی خلاف د تشدد پیښې هم په پرلپسې ډول مخې ته راځي. نرخزیان د دې حکومتي پریکړې ستاینه او هرکلی کوي، خو وایي چې باید چې اوس دا په سم ډول عملي کړل شي. د غربت د ختمولو او د ټولنیز خوندیتوب مرستیال وزیر فیصل کریم کونډي وایي چې د دې سهولت څخه د ګټې ترلاسه کولو لپاره باید چې نرخزیان خپل شناختی کارډونه تازه کړي او بیا دې د تحصیل په کچه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په دفترونو کې خپل نومونه ولیکي. هغه وویل چې د دې وروسته به په کامیاب اندراج باندې خواست کوونکي نرخزي ته په موبایل د 71 نمبر څخه پیغام ترلاسه شي او ورته به هره میاشت 1000 روپۍ نغدې ترلاسه کیږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400